أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. در سورة نحل جالسم نمبر رکوع دا. د دې رکوع ابتدایي آیتونو ترجمه او تفسیر وړاندې درس کې تاسو واورېدل. نامخې ګورې دا ځم خاطر دی نامخې مخکینی آیتونو کې د ایفاء عهد کوونکو سره د اجر وعده چې د نوغه شوی و چې کم خلق خپل عهد او عقد سر ته رسي کو هغه عقد مخلوقات سره وی خلق سره وی اغم چې د نو سر ته رسي او کو هغه عقد الله جل شانه سره وی نو اغم چې د نو سر ته رسي نو دې ټولو سره الله جل شانه د اجر وعده چې د نوغه کړه دا مخکینی آیتونو کې. اوس په دې آیتونو کې الله رب العزت خپل یو عام قانون بیانوي چې الله جل شانه دا اجر او دا ثواب دا چا د پاره دی. نو الله جل شانه دا غي متعلق یو قانون ذکر کړی دی او هغه قانون دا دی چې من عمل صالحا چام چې نیک عملو کو من ذکر او انثى خوا هغه نارینوي یا زنانوي کو نارینوي او کو زنانوي خوشت پکې یو خبره ده وهو مؤمن پشد دې چې مؤمن وي نو دې سره د کومې خبره وعده ده فلنحيينه حیاتا طیبه. الله جل شانه فرمایي چې زبدې له خامخا پاکیزه ژوند بوله ورکو کله ژوند بوله چې دین هغه ورکو. او دلته دا وګورئ چې الله تعالی دا قانون عام ذکر کړی دی چې چام نیک عملو خوا نارینوي یا زنانوي. الله رب العزت په اجر کې په ثواب کې او په نیکو اعمالو کې نارینا او زنانه دواړه چې دغه شریک کړي دي. دا فرق پکې نه ساتلې چیرې نارینا نیک عمل کوي
نو هغه ته به ثواب ملاویږي، سوا ثواب ملاویږي، او کو زنانه نیک عملو کی نو هغې ته به چې دی نو کم ثواب ملېږي. نه، اجر کې په ثواب کې دواړه برابر دي. خو صرف دوره قدرې کار دی چې الله تعالی د هر یو د پاره خپل حد مقرر کړی دی، خپل څه حدونه یې وله مقرر کړي دي. زنانو د پاره الله جل شانو خپل څه حدونه چې دی نو مقرر کړي دي، په هغه حد کې به چې دی نو هغه خپل هغه زنانه چې دی نو هغه اوسېږي. اجر او ثواب کې نارینه سره برابر کړی ده، خدا دا چې داغي چې کم عبادات دي، داغي چې کم نیک اعمال دي، نو داغي د پاره الله جل شانو خپل څه حد مقرر کړی دی. دا هغه حد بچی دی نو هغه خیال ساتي.